ثواب یکم ذی‌الحج ټولنا اورنۍ خبر خدا د شریعت میاشت متعلق لږ احکام دي چې اعمال دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیمات دي وایي چې کله 10 ذی‌الحجه یکم تاریخ ایسی دغه نوونی سره تر 9 تاریخ پورې قربانی پورې هر هغه کس چې قربانی په واجبه ده او د قربانی کوي هغه لپاره برید کټ کول ویښتان کټ کول نوکان کټ کول دا شایقانه ده دا بدون نه کټ او د نه کټ کولو دا حکم دا مستحب چې په دې عمل وکړه نو ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب او دوم عمل دا ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دا وایي چې په ورځ چې الله جل جلاله تر ټول نه زیاتې ورګرانې ورځې چې کومې دي هغې 10 ذی‌الحج نیک نوافله تر 9 پورې دا 9 ورځې 10 ورځې الله ته ډېرې زیاتې ورګرانې ځکه چې د دغې ورځې روزه هغه یو کال روزو برابره اور د دغه شپو قیام آدھے لیلۃ القدر برابر دیسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ارشاد دادا چې وایي څرنګه یکم ذی‌الحج شروع سه نو اوس روزې وروسته تر 9 ذی‌الحج پورې 10 ذی‌الحج ته بیا روزه حرامه ده 10 ذی‌الحج ته بیا عید ورځ عید په ورځ روزه اوږدول جایز نه دي او وایي چې په دغو شپو چې تاسو چې کوم د قیام عباداتو کو تهجد کو نفلونو کو ذکر و عبادات کو ذریعے اللہ جل جلالہ راضی اور بیا دغه میاشت 9 تاریخ 10 تاریخ 11 و 12 و 13 دا پنځه ورځې چې کومې دي دې ته ایام تشریق وایي او ایام تشریق چې بیا عمل دا ده چې هر ښځه او سړی هر مانځه نه بعد فرض مانځه نه بعد دا یو تکبیرات وایي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد اوس دا لمونځ که تاسو وشي کوو بیا به وایو که په امام پسې کوو بیا به وایو که جمع نه یو 2 رکعاته پاته یو بیا خپل 2 رکعاته وکړو یو رکعت وکړو نو بیا به دا وایو او زنانو دپاره حکم دا دی چې هغه به رشتو په کم آواز وایي سړو دپاره هغه به رشتو په غوټه آواز باندې وایي او دا نه ویله نو دا سره سړی ګناهګاره کېږي چونکې د حکم واجب نو دا یو څو اعمال د 10 ذی‌الحج دي او سبا نه به انشاءالله العزیز که الله جل جلاله منظور وو یکم ذی‌الحج به شروع شي ځکه چې په سعودي عرب کې نن یکم ذی‌الحج شروع شو هغه بیګم ورته وایي او د سعودي عرب انشاءالله العزیز په اتوار باندې 16 جون ته موږ ورته سوموار ته 17 جون ته الله جل جلاله دې دغه اعمال تاسو مستقامت نصیب کړي اوس گزارش دا معلوم دوستانو جناب ابراہیم علیہ السلام دا دی اللہ جل جلالہ یو ډیر لوی جلیل القدر پیغمبر نبی او رسول تیر سوی دی او اللہ جل جلالہ خپل ملګری خلیل الله خپل دوست ورته ویلی خو لیکن دا ابراہیم خلیل الله چې اول انبیاء دی انبیاء پلار لقب ملاو سوی دلته ځکه چې د په خاندان چې د جناب اسحاق علیه السلام په اولاد کې جناب یعقوب علیه السلام په نسل چې تقریبا 70,000 انبیاء کرام پیدا شوي ځکه جناب ابراهیم علیه السلام ته اول انبیاء او پلار لقب ملاو او د توحید لپاره د شرک خلاف تور کلک او مضبوط او دلیرانه جهاد آقا یو نبی کړه به جناب ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته چې الله دور لوی مقام او مرتبه ورکړه نو اوس الله جل جلاله ورته وایي چې بیت باندې مزید امتحانات راوړي نو ابراهیم علیه السلام باندې الله څلور لوی غټ امتحانات راوستي دي ازمایښتونه راوستي دي او جناب ابراهیم علیه السلام دو چلور امتحانات چې کامیاب و کامران او پاس سره وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ امتحانات پورا کړی
نو په هغو امتحاناتو چې نن بلې دوه امتحاناتو ذکر وسي یو امتحان به انشاءالله بیا وخت جمعې ته بیانوم. اولنی امتحان دا چې کله جناب ابراهیم علیه السلام نوجوان سو نو جوانی نه بعد د ده مور او د ده پلار باندې چې کوم د بتخانې ته ونیوله چې دا بتان دي او دا نمرود ده او دا موږ خدایان دي او دو ته به چې کوم د موږ سر ټیټې کوو دو ته به سجدې کوو. جناب ابراهیم علیه السلام یو ورځ مور ته پوښتنه کوي وایي دي دا موږ خدای جوړ کړ ورته یې موږ خدای دا ستوري دي په اسمان باندې ستوري ولاړو. ابراهیم علیه السلام ورته پوښتنه کوي ما عقل او شعور الله جل جلاله ورکړو. پیش ابراهیم علیه السلام ورته ګوري چې شپه تېره شوه ستوري ختم شول. ابراهیم علیه السلام ورته وویله مورې چې په کوم شي باندې زوال راشي کوم شی ختم شي خدای نشي کړی رب نشي کېدی لہذا دا ستوري موږ خدای نه مورې موږ ته خپل خدای ورکړه. مور ورته وایي ابراهیم د موږ خدای خدای موږ خدای ده. جناب ابراهیم علیه السلام لمر ته ګوري چې ماښام سره لمر واچوي. ابراهیم علیه السلام بیا ورته مورې دا درواغ خدای په باندې زوال نه راځي خدای ختمیږي نه خدای پټېږي دا خو لاړه پټ څه ختم څه مورې دې موږ خدای چوکه نو مور ورته وایي چې دې موږ خدای تا ورپلار د اعظم ولې وایي د موږ پرورش کوي د موږ خیال ساتي خوراک او زندګي او مکان او کپړې خیال وساتي. جناب ابراهیم علیه السلام ډېر ذهین او فطین عقلمند انسان و. سیخې سوال وایي ما پلار رب دی چوک که پلار یې موږ رب وي خو ته خو به چېرې یو رب وي د موږ پلار رب چوک ته نو مور یې ورته وویله چې زمونه د تا پلار و رب نمرود. ابراهیم علیه السلام ولاړه بتخانې ته چې کله دا بتان ولیدو دا مورتګانې ولیدې او دا نمرود یې ولیدی نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي دا مو څنګه ورتور کړی دا خدایان کېدای شي دا بتان او دا تیغې نو ابراهیم علیه السلام پلار ورته وایي دا موږ پلار نیکانو نه دغه طریقه روانه ده موږ پلار نیکانو به دلته سجده کوله. ابراهیم علیه السلام ورډار شو کلک جواب ورکړ ورته نه تاسو ګمراه او تاسو پلار نیکان ګمراه چې دغه تیرو ته به سرمن جوړ اوس دوه لګیا دي مور او پلار دواړه محنت وکوي. ابراهیم علیه السلام په ورځې دغه بتانو اهمیت ورکوي. ابراهیم علیه السلام ورته دا نه سکي دغه ورته ویله بیا ته ووایه اصل رب جوړ ابراهیم علیه السلام ورته ویله چې د ما رب او د تاسو رب هغه ده چې مځکې او اسمان یې جوړ کړي د ما رب ده د تاسو رب او د نمرود رب ده او د مځکې اسمانو رب ده. ابراهیم علیه السلام هلته چېرې له خولې نه دا خبر ووته او چا واورېد. ابراهیم علیه السلام ورته ودرېدی موقع مونده کړه تاسو د بتان په سجده وکړئ. دا جمله چا ورته واورېد چې ابراهیم خو موږ بتانو متعلق داسې خبره وکړه نو تو به یو مذهبي میلې ورځ راته پکار شي چې هغه میلې ورځ راغله نو ابراهیم علیه السلام ته پلار راغی وایي زمونه شاباس تیاري وکړه چې میلې ترې موجود. ابراهیم علیه السلام بهانه ورته ورکړې نه وایي زه بیمار یم ما ته ته به راځې ورته ډېر هغه ډولونه به یې غورځ به ډاکسرې به یې وربیلي به یې د تماشې به یې ابراهیم علیه السلام ورته زه دا شی الکین او محمد راغلی دا تماشا به یې درې باندې باندې ټول ابراهیم علیه السلام ورته رسدارې دوه لاړ ابراهیم علیه السلام موقع مونده کړه چې واړه ګلبدانو دا ټول ترې دي چورسته ته به یې واخیستی او سیخ بتخانې ته ډولې چې کومې بتخانه وه هغې ته ورګډ چې چیرې بتانو چا نه غوږ درې کړه چا نه پزه درې کړه چا نه لاسونه کټ کړه چا نه پښې کټ کړې او ټولې ټوکرې ټوکرې کړه او یو غټ ګلبدان چې کوم هغه ورته پرېښود او ته ورې راوړی او غټ بت ته یې په غاړه چې ور واچولی او دا اوس دلته ابراهیم علیه السلام یوه نکته معلوموله چې ودره دو عقل به زه معلوموم ابراهیم علیه السلام لاړی دو چې کوم د مشران دواړه راغله چې کله راغله دی کتل اوهو د موږ دا بتانو سره ما فعل بآلهتنا موږ دا معبودانو سره دا چا څه کړي دي نو دلته یو چا ورته وویله ورته یې دلته یو نوجوان ده فتن یذکره یو نوجوان ده هغه به د دغو بتانو ذکر کولی یقال له ابراهیم چې خلک ابراهیم ورته وایي هغه به دا کار کړی. نمرود ورته ویله رایس ور پیش کړو رایې ټولو خلکو په مخ چې یې راولو چې دا خلک په ګواهان سي چې دا خلک په ګواهان سي
ابراهیم علیه السلام نو وغوښتل ما فعل هذا بآلهتنا دا تامل معبودانو سره داسې کړي دي. ابراهیم علیه السلام داسې نه ورته چې نه مې کړي یا مې کړي دي. خپل الله جل جلاله ورکړه ورته نه خود په ټول بدن نه پښتنو دا ورته په ټول پښتنو ولا ورته چې ناس جسم په اعتبار سره غټو او د تو په نظر چې یعنی هو نمرودیانو په نظر چې مقام په مرتبه سره غټو نو دا توایي نمرود ورخان چې دا شي ته کې دایس دا خو نشي دا دا خبره نشي کولای دا خو خپل جنه پټه دی نشي. نو جناب ابراهیم علیه السلام چې جمع وکړه ورته چې دا ځای دی نشي دا خپل جنه پټه دی نشي وړکو یو بتانو حفاظت نشي کولای بیا خدای دې چې تاسو دور عقل کار وکړي. او چې کله ابراهیم علیه السلام دا خبر وکړه دوی په خپل زړه چې شرمنده سره او سترګې یو منټ پر ټیټ کړې چې هغه خبر په ټیک تا اصل وته وړو جاهلان په وقفان وړي اوس چې دا بتانو حفاظت نشي کولای موږ ته به شعر راکې خپل ځان حفاظت نشي کولای. نو بهر حال دا یو ترتیب راغلی دا چې کله یو سړي سره تا خبرو جواب نه یا د تا دلایلو جواب نه ورسره بیا الله وانه درکې الله بشکن جاته. نو نمرود سره بل لار نه وه ورته یې شا مزبور ورته بل دا به سزا ورکړو او دا ټولو ته یې وویله ورته تاسو باندې خپل خدایانو عزت نه ده ګران اکه در باندې ګران دي دا خدایان نو شا بس لرګیو انتظام وکړو ابراهیم علیه السلام ته به سزا ورکړو. جناب ابراهیم علیه السلام ته کله سزا اعلان وکړو او یو ډېر لوی غټ ور تیار څو میاشتې لرګي راوړل او تیارول یې جمع کول به شدید ابراهیم علیه السلام ته سزا ورکړو. چې کله دا لرګي تیار سره او اور یې بل کړ اوس چا چې دومره همت نشته چې دا اور ته ورنږدې شي ابراهیم علیه السلام ور واچوي اوس به چې ابراهیم علیه السلام به چې ورجوړه خو خپله سوچ نو اردو چې افراد راغلي دي یو غټه غونډه وي چې زامبو چې ور تیاره کړه اباځي دا ټول معلومات مې کېدای شي پیژني پلیچون ورته وایي داسې پلیچون په نشایي چې ور تیار کړ او جناب ابراهیم علیه السلام وخت چې نو چې په دغه ځای یې ورته واچوله دا خو دومره لوی اور ده ټول خپل نه سوټ نيستو کېدای. او چې کله جناب ابراهیم علیه السلام په تور سزا ته ورته واچوله څنګه ورته واچوله او ظاهرا مسترګې دا وایي چې ابراهیم لاړه وسوځي عقل فیصله دا ده تاسو موږ سوچ دا وایي چې ابراهیم لاړه وسوځي. ابراهیم علیه السلام باندې څنګه ورته تلای جبرائیل علیه السلام صفه را ورته جبرائیل حکم وکړه زه اوس میکائیل روانه هغه دلته باران وکړي دا ټول اور ختم شي. جناب ابراهیم علیه السلام ورته وایي خپل راغلیو که الله راغلیو وایي خپل راغلیو چې الله حکم می بیا ما ته تاسو ضرورت مستطاف جو ما ته الله کافي ولا فرشتہ ورته راغله ورته زه په یو پر وم تاسې هوا به داري چې دا ټول اور به ختم شي. ابراهیم علیه السلام ورته خپل راغلی الله راغلی وای نه خپل راغلی ورته بیا ما تاسو ضرورت نشته. نو ابراهیم علیه السلام په دغه اور چې اور کار دا ده چې اوس مینه سوداوي تیږه سوداوي لرګای ورشي انسان خو ډېر کمزور دی. ابراهیم علیه السلام ویل ماته الله کافی ده الله طرف نه حکم راغلی یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم اے اورا دی ابراهیم دی پر سلامتی ول جوړ چې ابراهیم ونه سوځوي او داسې سلامتی ول سوړ ورته ایسی باندې چې ډیر یخ نه بشي چې ډیر بشي خراب نشي. ابراهیم علیه السلام وایي د ما زندگی ټول نقشه او خوږی ورځي ادم شریر خوږی دي چې په ورچې وکړي. ابراهیم علیه السلام اولنی امتحان چې کامیاب شي دوم امتحان براله چرا براله ابراهیم علیه السلام 120 سال شلبان سل کال عمر ده دعا ته دا سکړه رب هب لي من الصالحين یا الله شر یو نیک بچای راک دیوال نشاته کوروانه ولاړه ده چلو کم سل کال عمر ده چې مثال کوروانه جان سره خان دي وای دا ما عمر ته وګوره او دی ابراهیم عمر ته وګوره د عمر شه اولاد رقم راځي. جبرائیل علیه السلام را ابراهیم ابکه زما مایوسکی زما کم الله چې بغیر د مور او پلار آدم علیه السلام پیدا کوي سي هغه ته بچی در کوي سي. فبشرناه بغلام حلیم جبرائیل علیه السلام یو نیک او بردبار او د شریف بچو له خوشخبری ورکړه. الله جل جلاله جناب اسماعیل علیه السلام هغه بچی
چې کله بچای ورکړ او بچای تر دغه عمر ته ورسېدی چې اوس د خاندان یعنې لیبوس یعنې مور او پلار خوشحالي ذریعه جوړ شو. الله جل جلاله وایي ابراهیم په زړه زړه په دعاګانو باندې ما نه زوی تا وغوښتی ما درکړ اوس په یو امتحان ته باندې راوړم. امتحان څه ده؟ امتحان دا ده ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ ابراهیم شاباس تیاری وکړه د خپل کور والا بیبي هاجره علیه السلام او د خپل بچی جناب اسماعیل علیه السلام دا دواړه واخله او د کعبې بیت الله شریف کعبې مکرمې فتح کړې او دا ما حکم ده او الله جل جلاله د دغه سفر نه مقصد دلته یو آبادي جوړول دا بالکل چټیه یو میدان بالکل خوشحالي شای نه ابراهیم علیه السلام ته حکم وسو چې کله حکم وسو ابراهیم علیه السلام روان دی. ابراهیم علیه السلام سوال وکړ یا الله هلته خوبه نشته وایي نه دي یا الله سیان نشته وایي نه دي یا الله چیرې مکان نشته وایي نه دي یا الله چیرې رهایش انتظام نشته وایي نه دي. جناب ابراهیم علیه السلام خپله بیبي صاحبه او جناب اسماعیل جان سره واخیسته او روان سو عراق او شام او مصر نه سفر روان ده چې کعبې مکرمې بیت الله شریف ته ورسېده. چې دلته ورسېده بیبي هاجره علیه السلام یې جوړه کړه خپل وړوکی ماشوم بچی یې جوړ کړ. اوس خوراک څښاک اوبه هېڅ شی نشته نه د سیان انتظام شته نه مکان شته نه بستره شته نه خوراک شته. چې کله یې جوړ کړه نو بیبي صاحبه داسې ابراهیم علیه السلام ورسره روانېږي. بیبي شاته آواز پسې وکړه ای ابراهیم موږ چا ته پرېږدوئ دلته خو نه اوبه شته نه دلته سیان شته نه دلته مکان شته نه چېرې داسې تانبو شته بل هېڅ قسم سهولیات نشته. ابراهیم علیه السلام په سر باندې اشاره ورته وکړه چې ما ته الله حکم ده او زه الله ژغېدا نه منې کړی ژغې دې به نه ورسره بس غلی واپس. بیبي هاجره علیه السلام دا موږ نه سببلی موږ ولې ښځې نه وي سیخې ورته وویله وایي چې یو دې تا ته الله حکم ده بیا به الله موږ نه ضایع کوي په مخه شه ته ورته راشې. موږ ولې بیبیانو خو صرف یوه ګنټه بوځي نه بغیر کمرې کې چې نه وه بیا نه بعد ته خپل دې ورته تحلیل وګوره وایي ته خو چې تا کره راغلی او خیر مې لیدلی ته خو یې واوره چې مور ته کره مه پرېږدوه او ورته چې دا ته به یې ګرمي ته بیا ته دې ولې تماشې کینې او ډرامې او جنګ جګړې بیا وګوره. او جناب هاجره علیه السلام هېڅ شی نشته پرېږده. ابراهیم علیه السلام لاړ. ما ورونو دوستانو ډېر زور غواړي چې دور وړوکی ماشوم بچی خپله بیبي یو لک و دک میدان چې پرېږدي چې نه سیان شته نه اوبه شته هېڅ شي انتظام نشته. بیبي صاحبه چې کوم ورځ به وه دوه به وه درې به وې داسې احادیثو چې تعداد نه معلوم خپلې پۍ ورکولې چې کله بیبي صاحبه په باندې سینې باندې پۍ ختم شوې او اسماعیل علیه السلام ډېر زیات وړېسته او دا یې ډېره بېقراره شته اوس زه خو به ګزاره وکړم دا بچی خو له لوږې نه مري. بیبي صاحبه ډېر هلې دالې وکتل شېرې مرغان خو نشته چې کله په خیر آباد علاقې چې مرغه وویني نو پوه شته چې دلته اوبه دي. مرغه علامت دی دا ده چې دې علاقې کې چېرې اوبه شته کله چې کومې علاقې چې اوبه دي هلته مرغان وځي. جناب ابراهیم علیه السلام بیبي صاحبه چې موږ هاجره علیه السلام لاړه صفا او مروه غرو ته یې منډه کړه یوه غره ته وخېدي وګوري چېرې جناور خو نشته چېرې پرندې خو نشته چېرې اوبو درک معلوم سي بل غره ته منډه کې وخېدي چېرې اوبو درک معلوم سي وایي چې وچه کرې ولګوله کله صفا ته او کله مروه ته کله صفا او کله مروه چې له چا خلکو تللي دي حج ته لیدلی دي الله لیدو ته مبارک کړي او چې څوک نه دي تللي الله دې تاسو ټول ته ښکاره کړي. ډېر خوشقسمته خلک دي چې چا دا ځای لیدلی ده او الله دې تاسو ټول بار بار بوځي. نو بیبي صاحبه وایي چې اووه چکر پوره کړو راتله لاندې وکتل چې جناب اسماعیل علیه السلام باندې یو د جنګل لیوله بیا چغې کړې او ګجنه منډه کړه ما خو د اوبو انتظام کولی خو ما بچی لکه جوب ته لاړی ختم شو. چې کله راتلی چونکې الله جل جلاله چې کوم ده د حفاظت کوونکی ده راتلی چې ویې کتلې هغه جناور منډه کړه هغه لیوه د بچي لاسونه لامده دي او سونډې لامده دي. دا اوس الله ته معلوم دی چې اوبو انتظام ورته کړی چړې انتظام یې کړی خو د بچي شونډې لمدې وي او لاسونه لامده. دا بیبي صاحبه چې کوم و چکر ولګول دا الله جل جلاله ته دوره ورپټ شو او دوره ورګران شو. الله حکم وکړی ای محمد رسول الله چې تر څو پورې ته زمدای د تا امت زمدای دا چکر به تاسو لګوو. ابوبکر صدیق دا چکر به ته لګوې عمر فاروق به لګوي عثمان غني به لګوي جناب علي المرتضی او تر قیامت پورې هر هغه محمد رسول الله امتي چې یو صاحب استطاعت